ولا شيء مثله کوم یو شی هم د الله تعالی مثل نه ده. په قران کریم کې د الله تعالی د مثال بیانولو نه موږ منې کړی یو. سورۃ النحل آیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا تضربوا لله الامثال. وای تاسو د الله تعالی د پاره مثالونه ما بیانوي. او بل ځای کې الله تعالی سورۃ النور کې الله تعالی د خپل ځان د پاره مثال داس بیان کړی دا الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. وای الله تعالی د زمکي او د اسمانو نور ده. د نور مثال داسې ده لکه یو دیوال کې یو تاقی وي او په دې تاقی کې یو چراغ یو لالټین کې دی دا د نور مثال ده. حالانکه په دواړو آیاتو کې دا په ظاهر باندې تعارض راځي. په یو آیات کې مونږه مثال بیانولو نه منې کړی او بل آیات کې مونږه الله تعالی خپل ځان لپاره یو مثال بیان کړی ده. او دومره خبره ده چې اهل سنت والجماعت هم دا عقیده ده چې الله تعالی دا د مثال نه پاک ده. الله تعالی لپاره مثال دا نشي بیانولای. حالانکه په قران کریم کې یو آیات د الله تعالی د مثال بیانولو نه منې کړی او بل آیات کې الله تعالی د خپل ځان لپاره مثال بیان کړی ده. نو د دې دواړو خبرو حل چې کومه ده هغه ده چې کوم آیات کې چې الله جل جلاله مونږ منې کړی چې الله پاک د لپاره تاسو مثال م بیانوي. د هغه مثال نه مراد یو غلط او نامناسب مثال ده چې تاسو د الله تعالی د لپاره غلط او یو حقیر یو نامناسب مثال م بیانوي. مشرکین چې کوم دغه به د خپل عبادت لپاره یو مصنوعي خدای جوړاو او دوی به دلیل دا پیش کاوه وای ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. وای مونږ د دې عبادت زکه کوو چې مونږ دا الله تعالی ته ورنږدې کوي. ځکه چې یو اصول هم ده چې یو لوی سړی ته تزیر هغه سره ملاقات کوي هغه قربت اختیاروي نو هغه لپاره دی وی واسطه ضرورت هم شته. دی به دا مثال بیاناو او د عبادت پکاو نو الله تعالی د دینه منې کړی دی چې تاسو د الله تعالی لپاره داسې مثالونه ما بیانوي. دالته دوه خبرې دي. یو دا چې د الله تعالی د صفات غوندي د مخلوق کو صفات کېدل دا یو بیل شی ده او د الله تعالی صفات سمجاو کولو لپاره مثال پیش کول دا یو بیل شی ده. کوم چې د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې الله تعالی مثال نشته د دې مطلب دا چې مخلوق صفات دا د الله تعالی د صفات مشابه نه دي بلکې مخلوق دا د الله تعالی په صفاتو کې او په نامو کې بالکل مشابه نه دي بلکې دا بالکل ځانته دي او هغه بالکل ځانته دي. او قران کریم کې چې کوم مثال بیان شوی دا د هغه مطلب دا نه ده چې الله تعالی نور د دې لالټیم په شکل کې په یو تاکچی کې ده بلکې هغه صرف مثال بیانولو لپاره مثال سمجاو کولو لپاره مثال بیان شوی ده. نو د الله تعالی د صفات غوندي صفات کېدل دا بیل شي ده او مثال سمجاو کولو لپاره یو مثال بیانول دا بیل شي ده. نو مخلوقات دا د الله تعالی په ذات کې او په صفات کې او په نامو کې مشابه نه دي بلکې الله تعالی په ذات کې هم یوازې ده او په صفات کې هم یوازې ده او په نامو کې هم یوازې ده.